السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په ملګري پوښتنه کې هغه وی چې زه د چا سره احسان وکم هغې نه ماته بد جوړېږي. ملګري مسله دا ده چې کله انسان د بل انسان سره قدر نه وي نو هغې احساناتو ته بیا سړی فضول ګوري. مسله دا ده چې موږ تاسو چې کوم دی د یو بل احسان ته احسان وایي. نمبر 1 ځکه چې الله فرمایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان، چې چا دې سره احسان وکړلو نو ته هم ورسره احسان وکړه. نمبر 1 خبره. دویم چې چا دې سره بد وکړ هغې ته به بدنظري مه ګوره یا هغې ته سپک ته مه ګوره، ځکه چې انبیاء کرام د خپل قوم دپاره الله پاک راولېږل نو خپل قوم ته یې د واعظ و نصیحت وکړو چې الله ومنه، اگر چې د احسان و قوم سره وایي الله پاک د ګډېټۍ دپاره لګلی و، خو چونکې د قوم ونه منلو خلکو ورته خبرې وکړلې. نو دې وجې نه که یو انسان ته یو سړي فراموش وي احسان نه مني یا ښه ورسره نه کوي نو ته ورسره دومره ښه وکړه چې هغه د ایتو د ښو نه متاثره شي سبا بل سره هم احسان وکړي. محترمو مسلمانانو وروڼو، یو ضروري پیغام دا ده چې څوک یې سره احسان وکړي یا څوک ټیم ډېر کړي نو هغې ته سپک نه دي کوتل پکار، هغې احترام پکار دی، هغې سره مینه محبت باندې زندگی تیرول پکار دي. الله رب العالمین موږ تاسو ټولو خوشحالي ژوند نصیب